ملګرو سلامونه نه کې هله احترامات وخت مې د دوزل ضایع ک وړاندې هم لا شو مخ نه پویدم چې زما غږ کوم ستونزه وای الله یو کې کوم ایشو نو زه یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شوم. دا موضوع ډیره زیاته مهمه ده او ډیره زیاته هم ده زموږ د ځوان نسل د پاره زموږ د خلکو د پاره چې هغه د کار روزګار په تلاش کې زموږ د خلکو د پاره چې دا غینه پیسې تللی دی بلا ډیر خلک چې نه نو پرون بوس په پاکستان کې په ټوئیټر باندې دا په ټاپ ټرندز کې دا خبره چې ایچ ټي فاکس نومي ادارې چې کوم دی یا بروکر چې کوم دی میډل مین چې کوم دی یو اپ هغه پاکستان کې د لکونو خلکو سره پراټ کړی دی د پرون راسیدا موضوع ډیر زیاته ګرمه ده او نه صرف پاکستان کې دغه ادارې او دغه اپ پراټ کړی دی بلکې په هندوستان کې هم د خلکو جایز حلال روزي چې کوم دا هغه تروللی دی د خلکو تاوانونه طوفانونه او دغه تاوانونه طوفانونه لکه د ډبل شاه غوندې په يربون روپو تاوانونه پرونه ونن شوي دي او زمونږ استاسو په سیمو کې هم ځوانان او خلک شته دا بیل خبره د پاغي خبره کوم چې هغه د مختلفو وجوهاتو په بنا باندې حل نه وي. نو زما تاسو ټول دا درخواست دی چې دا ویډیو ملګرو سره خامخا او ارومرو شریک کړئ ځکه دا موضوع ډیر زیاته هم ده او تاسو په چم گاون تاسو پورونو عزیزانو تاسو په یارانو دوستانو کې هم خلک د دینه متاثر شته او کېدې شي ځکه چې دغه خلک چې دغه سکیم کوي دغه فراډ کوي دغه دوکه کوي دغه دو نمبري کوي دغه د ډبل شاه والا کار کوي نو دي طریقې واردات چې دي نو هغه ډیر زیات پیچیده دي او ډیر زیات اټریکټیو دي د ځوانانو لپاره بالخصوص او هغه خلک چې هغه انلاین روزګار کول غواړي د انلاین ټریډینګ په نوم باندې دغه فراډ په دې ماده درې ورځې وړاندې پوسټ هم کړی وو خو نن چونکې دغه موضوع پرونه نن سر ته راغلی ده نو غواړم چې تفصیلي خبره پې وکړم چې د دې د وارداتو طریقه څه ده. واردات داسې کېږي چې آنلاین خو ټریډ او بزنس او ارننګ او دا خو کېږي او په ډېرو طریقو کېږي د زرو نه په زیات طریقو باندې کېږي. په کرپټو کرنسي کې انویسټمنټ کېږي او بلا په ډېرو هیوادونو کې لیګل دی او دغه سی بلا ډېرې کرپټو کرنسیانې شته د بیټ کوین نه علاوه هم بلا ډېرې کرپټو کرنسیانې دي 8000 او په هغې کې ټیک ټاک په جایز طریقه باندې ټریډینګ کېږي. خو دا خبره د موږ ته یاد دی چې په پاکستان کې کرپټو کرنسي چې کوم کاروبار دی کم ټریډینګ دی کم بزنس دی هغه لیګل نه دی او کله چې لیګل نه دی نو دلته چې د کرپټو کرنسي کستانه سو کم انویسټمنټ تاته د انویسټمنټ وایي ستانه پیسې اخلي نو دا په ناجایزه طریقه کوي او خدای مکا که دغه اداره دغه بروکر دغه میډل مین دغه اپ والا دغه ویب سایټ والا لکه څنګه چې اف ټي فاکس نن کریش شوی دی او نن هغې سکیم کړی دی نو که سبا له دغه لاړ شي نو حکومت یا سټیټ بینک یا سیکورټیز اینډ ایکسچینج کمیشن اف پاکستان یا پاکستان سټاک ایکسچینج تا ته هیڅ چیز نه ریپې کوي نه ریفنډ کوي نه کمپنسیټ کوي ستا هیڅ قسم قانوني چارهجویي ته نشي کولی ځکه چې دا سیز په پاکستان کې لیګل نه دی او کله چې لیګل نه دی نو بیا د لیګل او د رجسټرډ کمپنیانو سوال اړو پیدا کېږي نه. نو یو خدای را چې په دغه کمپنیانو کې اوس راځم طریقه کار له په دې باندې بیا دوباره اخیره کې خبره کوم دا ډیره ضروري ده چې څنګه او کوم ځای کې ټریډ پکار دی کوم ځای کې انویسټمنټ پکار دی په کوم ځای کې اخیستل پکار دی په دې اخیره خبره خدا سره چې انلاین اشتهارات وشي لکه دا ایچ ټي فاکس والا چې اوس کوم کړی دی دا سکیم کړی دی نو دا انلاین ما ته په ګوګل کې اشتهار راشي ما ته فیسبوک کې پیډ اشتهار دی کپنو یا دغه فراډ کوونکي چې کوم دي د فراډیان چې کوم دي یا دغه سکیمرز چې کوم دي نو دیو سپانسرډ او پیډ اشتهار کړي یعنی پیسې په ورکړي هغه اشتهار ما ته مخې ته راشي بیا زموږ ستماوستا په لګړې مخکې نه انډرسټینډینګ ومي مونږ اورېدلي هم یي مونږ د چا د ګټې وټې نه هم خبري مونږ دې نه بیا هم خبري انلاین هم سټوریانې یا کې سټډیز کتلي چې خلک په لکونو په کروڑونو پیسې ګټي میلیونیر او بیلیونیر دي یا کم از کم په لږو پیسو باندې مناسب غوندې جایز پیسې ګټي دا چونکې مونږ اورېدلي نو دغه اشتهار چې کله مونږ له مخې له راشي نو بیا مونږ ګوګل ته لاړ شو او په ګوګل کې هغه کمپني یا دغه کمپنۍ سره تړلي دغه سرچ ټرمز چې کوم دي نو هغه سرچ کو څه ته چې کی ورډز وایي د کمپیوټر او د انټرنیټ په ژبه کې یا د سرچینګ په ژبه کې کی ورډ سرچ کو نو بیا کم خلک چې د کمپیوټر په پروګرامینګ باندې پوهیږي یا لږ ډیر انډرسټینډینګ د چا په سرچ انجن اپټیمایزیشن باندې یا دغه څنګه انلاین یو سړی کولی شي چې خپل ویب سایټ خپل اپ خپل نوم خپل کمپني خپل اداره هغه سر ته راولي یعنی زه مطلب سرچ کوم سمیع الله خاطر سرچ
کوم نو دا بیا د اس یو چې کوم ایکسپرټس دي د سرچ انجن اپټیمایزیشن چې کوم ایکسپرټ دي نو هغه کولای شي چې زما په ځای باندې د یو بل چا ویب سایټ چې هغه لږ ډېر ماته نږدې زما د نامې سره خو هغه سرته کړي په سمیع الله خاطر باندې یا مثلا پاکستان سټاک ایکسچینج باندې یو ایکسپرټ کولای شي چې د صحیح ویب سایټ د افیشل ویب سایټ د کمپنۍ د ادارې د ویب سایټ په ځای باندې هغه خپل سکیم ویب سایټ سرته کړي نو دا خبره دی مونږ ته یاد دی ځکه د ټول سکیم د وارداتو چې کومه طریقه ده نو هغه په دې د دې چیزونو غیر چا پیرته ویږي نو بیا زه غوندې یو کس لکه زه سټوډنټ یا زه هغه کس چې هغه بېروزګاره یا زه هغه کس چې غواړم چې ماته څه اضافي ګټه وټه په لاس کې راشي یا زه خپلې پیسې په یو جایز طریقه باندې انویسټ کړم نو زه لاړ شم ګوګل ته په ګوګل کې هغه څیز سرچ کړم نو ماته دغه پراډیانو چې کوم خپل ویب سایټ خپل ایپ او دغه بروکرز دا سو کال بروکرز چې کوم دي خپل ایپ او خپل سیز ماته په ګوګل کې سر ته راوستی د ټیکټکس هغه ټیکټکس او هغه ټریکس په مدد کوم ته چې ما وړاندې کوم ذکر چې ما وړاندې وکړو د اس یو په مدد هغې سر ته راوستی نو زه هلته لاړ شم هغه څیزونه وګورم د هغې ډفرنټ یا انویسټمنټ پلانز دي هغه م وګورم بیا په 1 لک باندې زموږ سره 1 لک انویسټ کوي زموږ سره 10,000 انویسټ کوي زموږ سره 15,000 چې هر څونه چې وټ ور د 10,000 نو شو واخله ان چې د لکونو پورې خلکو نن هغه ایچ ټي فاکس والا پیسې والدینو په لچان $10,000 چا $10,000 چا $10,000 نن هغې لوټلي دي نن او پرون نو ما سرچ کو ما ته بیا پلانز رااله انویسټمنټ پلانز رااله دغه هر یو پلان چې بیا زه ګورم په هغه کې هغه پیج یا هغه ویب پیج کولاوم نو په هغې باندې ما ته ریویوز په نظر باندې راځي یا د خلکو کتنې یا د خلکو فیډبیک یا د خلکو کمنټس ماته په نظر راځي هغه ډېر په نیچرل طریقه باندې ماته په نظر راځي نیچرل مطلب دا چې یو سړی د کراچۍ نه دی یو سړی د هندوستان نه بخکاري یو سړی به د بنګلادیش نه ځینې به د افغانستان نه نو داسې سکیټر غوندې به د مختلفو ژبو کې به لیکل شوي نو ما ته به هغه ټول څیز ډېر نیچرل ښکاري چې او که نه دا خو ټیک ټاک ویب سایټ دی اوس د افغانستان کس دی مطلب فضل احمد دی او د کراچۍ یو کس دی سعید دی یا د بلوچستان یو کس دی څوک ولید کاکړ دی نو دا درې مختلفو جغرافیو سره د مختلفو ژبو سره د مختلف پس منظرونو خلق دی نو ظاهره خبره ده بیا به زما یقین جوړیږي نو د دې د واردات طریقه هم دغه ده مونږ ته دا خبره یاد وي چې دغه درې واړه کسان که دا کاکړ دی که دا چکزی دی که دا منګل دی که دا راجپوت دی که دا ارای دی دغه ټول کسان چې کوم دي نو دا هم د دې ټیم د دغه سکیمرز یا د دغه فراډیانو د ټیم حصه یو دیو په یو نیچرل انداز کې ریویوز ورکړي دومره په نیچرل انداز کې چې په مختلفو وختونو کې شوي لکه 2 میاشتې مخکې کاکړ صاحب ریویو کړي ده نو 2 میاشتې وروسته په کراچۍ کې چا راجپوت چا ارای یا په لاهور کې چا رانا یا په فیصل آباد کې چا رانا یا چودري ریویو ورکړ دی نو دا یو ځل بیا مونږ ته ډېر زیات نیچرل ښکاره شي او هر سړی چې ریویو ورکوي نو هغه د ګټې سره سره د تاوان خبره هم کوي چې او ماته لکه 10 کسه وایي چې ماته په 10,000 باندې 15,000 میاشت میلاویږي ماته په 1 لک باندې 10,000 میاشت میلاویږي ما 10 لک انویسټ کړي ماته 1,000 روپۍ میاشت میلاویږي وغیره وغیره نو داسې پکې دغه ټیم یو کس منفي کمنټ هم کړي چې یاره زما دومره پیسې وي خو دومره 5% 7% 8% بیا تاوان وشو نو دا ټول پروسس چې کوم دی دا نفسیاتي طور دومره کېچي یعنی د مارکیټینګ حساب سره دومره اټریکټیو چې ستا زموږ او ستاسو لپاره چې موږ بیا مجبوره یو چې په دغه باندې اعتقاد وکړو قناعت پې وکړو او موږ باوري شو یعنی زموږ یقین موږ سټسفای شو چې دا ټیک ټاک ویب سایټ دی موږ په هغه کې بیا انویسټمنټ وکړو اوس راځم دې خبرې له چې که تاسې دا وایئ چې زموږ غیر چاپېره خلک انویسټمنټ نه کوي یا موږ نه دی کړی یا زموږ په چمګاونډ کې زموږ په یارانو دوستانو کې نو د دې مختلفو وجوهاتو په بنا باندې خلک حل نه وي هغه وجوهات نفسیاتي هم کېدی شي لکه څوک نه غواړي چې د خپل تاوان نه څوک خبر کړي هغه وجوهات سماجي هم کېدی شي یعنی سوشل ریزنز کېدی شي زه نه غواړم که زما مخکې څوک ذکر هم وکړي د آنلاین ایپ او ټریډینګ او ګټې او پیسو او ډبل شا والا کردارونو څوک ذکر هم وکړي یا یو کس زما وړاندې دا خبرې وکړي چې زه انویسټمنټ کوم نو که زما سره سکیم شوی دی نو زه یا د شرمه یا خپل سوشل ریزنز په وجه باندې او ځینې وخت کې د مذهبي وجوهاتو په بنا باندې هم زه حل نه ویم وجه دا ده چې د ټریډینګ متعلق بیا ځینې مذهبي خبرې غلطې سمې هغه په خپل ځای هغه باندې به کم خلک چې روزګار کوي هغه پوهېږي یا څوک چې د دین سره وابسته زه راځم دې دغه ترتیب لې
هغه دا چې ځینې خلک مذهبي بنیادونو هم حل نه وي چې ګنې دا سود دی دا حرام دی دا دې وجه نه. نو که زما مخکې زما ملګری د انویسټمنټ خبرې کوي 10,000 20,000 1 لک 15 لکه 10 لکه چېرته انلاین انویسټ کوي هم او ذکر هم زما مخکې کوي نو او زه تاواني شوی یم زه چا ډبولی یم زما نه چا پیسې هم تروړلې دي زمانه چا پیسې هم ترولې نو زه حل نه ویم په دغه 3-4 وجوهاتو په بنا باندې. نو زمونږ ستاسو په چم گاون کې په دې پښتنه معاشره کې بلا ډیر زیات خلک چې دی نو هغه د دې نه متاثره شوی دی نه صرف متاثره شوی دی او ظاهره خبره ده چې نن دا په اربون روپۍ د ایچ ټي فاکس والا لوټ کړي دي او ورسره 3 نورې کمپنیانې دي لکه ایچ ټي فاکس دی ایچ اف سی دی او یو جی دا 3 کمپنیانې چې کم دي نن چې د کوم کمپنیانو ویب سایټ او کوم کمپنیانو اپس چې کم دي هغه د پرونه کریش دي آفلاین دي هغه ختم شوي دي او هغه د خلکو په لکونو نه په کروڑونو نه په اربونو روپۍ د پاکستان د خلکو نه اوس چې د پاکستان د خلکو نه وړي دي نو ظاهره خبره ده اکارډنګلی به د آبادۍ په حساب سره پکې پښتانه هم شامل او بیا موږ د نورو په مقابله کې لږ زیات وال نه بلی په اسانۍ سره ټریپ کیږو او بیا چې دومره نفسیاتي هغه نیټینګ شوی د مارکیټ دومره هغه جال مونږ ته خور شوی یعنی په دې طریقو مونږ ټریپ بیا خو په دې کې یو پړه لیکه قسم ډېر په اسانۍ سره ټریپ کیږي دوکه کېدی شي. نو زمونږ د خلکو سره افلاین یعنی فزیکلی ادر دین ورچوال لکه دا سیزونه شوي دي وړاندې ډبل شاپ په صورت کې دغه نور بلا ډېر سکیمز ملټي لیول مارکیټینګ چې وته وي ایم ال ایم په دغه نمونه باندې چاینا کمپنیان راغلي دي دینه مخکې هغه بل غټه کمپنی سو چې لاړه بی پار یو هغه اوس دغه کیس په نیب کې چلیږي دغه سي شینل وا دغه سي بلا ډېر زیاتې غړی مړی به خرڅولې لړل تپل چې څومره کېده نو هغه به بیزیکلی کېده مطلب دا چې په فیلډ کې به د هغې ورکرز یا مارکیټرز به ګرځېده یا پروموټرز به ګرځېده خلک به کنوینس کول. اوس چونکې دنیا انلاین شوي دا سیزونه اخیستل او خرڅول دا ټول انلاین دي نو اوس دا سکیم نه صرف دا چې انلاین شوی دی بلکې انتهایی سفسټیکیټډ انتهایی کمپلیکس طریقه سره انتهایی په ډېر ټریکی انداز سره دا خلک کوي. نو راځم دې خبرې له چې په کوم ځای کې بیا انویسټمنټ پکار دی نو که زمانه څوک تپوس وکړي او ماته 10 ښې کمپنۍ معلومې هم وي زه چاته نه سجیسټ کوم ولې 1% د دې خبرې امکان شته چاهي کې یا سکیم یا تاوان یا بینکرپسي یا دیوالیه شي نو زه ولې پړه د چا اخلاقي تور په ځان واخلم. څوک کدا کول غواړي انلاین بزنس کول غواړي انلاین ټریډینګ کول غواړي نو پکار ده چې لګ ان ډیپث انسایډ چې کومي د بزنس دا غي باندې اول یو میاشت دوزان پوهه کی او په خپل دی اتنټیک خپل ته ځان ورسي په خپل دی اتنټیک او ريجسترډ بروکرز ته ځان ورسي نه چې د چا په خپل باندې لکه ماته به لس معلومي ما په 15 کې انویسټمنټ هم کړی ماته به ګټه وټم راځي ټیک ټاک اداره به خو بیا هم زه د دې جوګنې مو تاسو ته هم دا درخواست چې بیا هم تاسو مسجست کوئ تر څو چې یو کس په خپل باندې یعنی زه غرضی ما پکار د چې زه په انلاین دونه سيزونه 2 میاشتې 3 میاشتې 15 میاشتې دا خو باقاعده یو علم دی ټریډینګ کول انلاین ټریډ کول دا خو یو ساينس دی د دې سیګنل دی د دې تعلق دی د پولیټیکل اکانومي سره تعلق ساتي د مارکیټ وتراو چړاو دی سيزونه غستل دي خرڅول دي د موسم په حساب سره د ورځ په حساب سره د ایسټر په حساب سره د کرسمس په حساب سره د اخترو په حساب سره دا ټول چیزونه چې کله بیا خدغه سي پولیټکس یعنی پولیټیکل سیګنلینګ کیږي د ملک معیشت څنګه ښکته بره کیږي کرنسی څنګه ښکته بره کیږي ډالر ولې ښکته بره کیږي دا یو فیکټر نه دی چې بنده وایي چې بس په دې وجه باندې کې ښکته بلا ډېر فیکټرز دي. نو دغه سي کسو کرپټو کرنسیز کې انویسټمنټ کول غواړي نو دغه اتنټیک کم اپس چې کوم دي اتنټیک بروکرز چې کوم دي او دا خبره دې مونږ ته یاد دی چې پاغه کې خدای مکه مونږ ته بیا هم تاوان طوفان وشي بیا هم مونږه د لاس سره مخامخ شو مونږ د زیان سره مخامخ شو نو په پاکستان کې مونږ بیا دا حق نه لرو چې ګیله وکړو د حکومت نه د ریاست نه بلا ډېر زیات ګیله په خپل ځای خو چونکې دغه کار ريجسترډ نه دی دغه کار پاکستان کې لیګل نه دی سره د دې چې په ډیرو ملکونو کې لیګل دی او د دې مستقبل دی په 8000 کرنسيان دي خلک پای کې ټریډینګ کوي خلک پای کې شیرز اخلي خلک مارکیټ شیرز اخلي ټیک ټاک پراپرټي کار دی یعنی څوک چې پوهیږي دغه د پاره او په هغه بروکرز چې هغه سرټیفاید بروکرز یا هغه ريجسترډ وي دغه سره خلک بزنس کوي لګیا دي خو پاکستان کې چونکې دا لیګل نه دی نو هر څه چې تکې نو هغه په خپل ریسک باندې کې یعنی ته ریسک ایزمپشن به یو خامخه ساتي او ځکه چې تاسو د ریپې کولو ځکه چې تاسو د ریپن کېدو ځکه چې تاسو د ریمبرس کېدو یا کمپنسیټ کېدو هیڅ قسم ته حق نه لري چې د ریاست نه یا اف ای ته یا دا زیات نه زیات مونږ په دې کې صرف او صرف اویرنس کولای شو
چې یو د دې یو ځل بیا لږ دا سمرایز کوم ریکیپ کوم دته چې د دې طریقه کار ډیر زیات ټریکی دی. اشتهار راغی، ما ستا نه واورېدو، ما زید نه واورېدو، ما عمر نه واورېدو، ما بکر نه واورېدو. بیا زه په خپل باندې په ګوګل کې سرچ کوم، په ګوګل کې دغه ظالمان د خپل ټیکنیکل سکلز په بنیاد باندې د SEO یعنی سرچ انجن اپټیمایزیشن په بنیاد باندې خپل 2 نمبر ویب سایټ، خپل 2 نمبر اپ، خپل 2 نمبر کمپنی یعنی خپل 2 نمبر بروکینګ ایجنسی هغه سر تر راغوستي، الته فیک ریویوزي، الته منورډ ریویوزي، الته منیپولیټډ ریویوزي، الته فیبریکیټډ ریویوزي، کمنټس چې دی هغه فیبریکیټډ وي او ډیر نیچرلی فیبریکیټډ وي، ډیر نیچرلی هغه سيزونه اسټابلیش کړي او دغه بیا مونږ نفسیاتي تور دومره مونږ پای کې دنه لاړ شو چې یعنی مونږ ته هر څه کله نیچرل ښکاره شي نو بیا مونږ د چا یار دوست نه قرض هم راخلو، خپله جمع پونجي بیا انویسټ کوو او نه صرف غټه بدقسمتي په دې کې دا ده او لوی چې کوم په دې کې لوی ریسک دی او د ریسک زمشن هغه انتها ده هغه دا ده چې کله دی خلکو ته ګټه ورکوي په لومبي میاشت، په 2 میاشتې، په 3 میاشتې، 4 میاشتې، کال تر څو چې دی نه پوهېدلي چې موږ دا کس د آخري حده پورې راول وشو مطلب دا چې ما 1 لک روپۍ جمع کړي او 3 میاشتې مسلسل ماله 15,000 10,000 شل زما د ایکسپیکټیشن مطابق ماله ګټه وټه راکړه، یو میاشت نیمه ماته تاوان هم وخو نو زما مذهبي تناظر سره زه مطمئن شوم چې شی ټیک دی ځکه تاوان هم پکې راځي، ګټه کمه ګټه زیاته 15 میاشتې د عملو چلېده نو بیا زه خپل تنخواه نه وباسم، زه خپل یار دوست نه راله، ما زه خپل څه ایسټس دي هغه بیا ایکسچینج کوم او پیسو کې نور بیا په ډالر کې ایکسچینج کوم او دې ته جمع کوم ځکه چې ټول پروسس ماته نیچرل ښکاره شوی دی. نمبر 1 زما تاوان خو په خپل ځای دی ما ټریپ کوي ته هغه پورې چې کله دی ما بیخي یعنی راول وشي او دین علاوه هغه خلک چې هغه زه یار دوست ترزوي ماماز وي ځان سره راولم نو بیا هغه لوی لایبیلیټي فی لوی امبیرسمنټ دی، لوی شرم دی چې ما ځان سره خلک راوستي، خپلوان پیژندو والا خلک هغې ما په دې سکیم کې وراچیلي، د هغې پیسې لاړې شي نو که زما هغه لاړې شي هغه خو یو طرف ته ده خو چې زما د یارانو دوستانو د رشته دارو ملګرو نو بیا په کلي کې سړی په ډبل شام مشهور کېدی شي، په کلي کې سړی په پراډیم هغه سړي هغه پرسنل ګریس هم بیا وغورځېږي. نو تاسو دې خبرو ته ډېر زیات خیال کوئ او دا خبره خامخا ملګرو سره شیر کړئ، دا کم ملګري چې آن دي دین زما جزانه دا درخواست دی دا ټولو ملګرو سره شیر کړئ، دا مه ګڼئ چې ستاسو په چمګاونډ کې ستاسو په خاندان کې ګنې دا خلکو دې کې نه دي ټریپ شوي، مختلفو وجوهاتو په بنا باندې هغې حل نه وي، څه نفسیاتي، څه سماجي، څه مذهبي وجوهات دي چې هغې زما ستانه خبره پټئ. نور باقاعده چې کوم خلک بیا تاسو که چېرته انویسټیګیټ کوي نو تاسو ته پته ولګي چې بلا ډېرو خلکو یعنی زموږ ستاسو غیر چمګاونډ کې سټوډنټانو چونکې دې وطن کې غریبي د نو هر سړی غواړي چې یعنی د مدن څه بله ذریعه یا سټوډنټان یا کم مدن والا خلک غواړي چې د خپل کور د مینټیننس دپاره او یا د لیولیهوډ دپاره مطلب ځان ته څه بله ذریعه د ګټې وټې را پیدا کړي نو بلا ډېر خلک لوټ شوی دی. زما دا آخري خبره دا ده چې دا مګنئ چې ستاسو په چمګاونډ کې خلک ګنې نه دی لوټ شوی، دا مګنئ چې ستاسو د کور او رشته دارو کې خلک ګنې په دې سکیم کې کم چې ټي فاکس نن کریش شوی دی، دغه ویب سایټ هم اوس نن نه اکسس کیږي، دغسې HFC دغسې UG دا 3 کمپنیانو نن نه صرف په پاکستان کې بلکې دی په انډیا کې د 1315 ورځې ټریک ریکارډ که تاسو وګورئ په ټویټر باندې دا اوس ټرینډ دی، که تاسو وګورئ تاسو ته پته ولګي چې په انډیا کې هم د ادارې او دغه فیک خلکو دغه فراډیانو یا دغه سکیمرز په انډیا کې هم خلک لوټ کړی دی او د دې ترڅنګ نه صرف دا بلکې بی فاریوم ستاسو مخې ته ډبل شام ستاسو ته مخې ته دغسې هغه د ملټي لیول مارکیټنګ دغه مختلفې کمپنیانې دي چې خلکو نه پیسې والي دي. ما چې کله BFU باندې پر اوس کال خبره وکړه مارچ کې فکر کوم مارچ کې نو ما سره د BFU سره کار کوونکو ځینو ملګرو رابطه هم وکړه چې زموږ په رزق کې او دا نو پای کې ما کار دا کړی چې ما پکې کوم کمپنی بهرحال نو منشن کړي خو د هغې باوجود هم هغې دا خیال و چې ته په ټاینز او یا دا او ما یو جنرالایز غوندې خبره کړې او زه حق هم نه لرم چې یو پرټیکولر خبره وکړم. کله چې خبره اوس د عوامي فلاح او بهبود شي نو بیا پکار ده چې سړی په ګډ فیت کې یعنی په ښه نیت سره نورو ملګرو ته هغه کمیونیکیټ کړي یا ابلاغ یې وشي یا خلک خبر شي. نو هغه وخت کې ما د چا نوم نه واخیستی خو بیا هم د هغې کمپنۍ نه زما سره ملګرو رابطه کړې وه چې زموږ خو دې سړي زق دی او موږ خو سره 2 کاله 3 کاله موږ پکې انویسټمنټ کړی ډېرو خلکو روزي ورسره روانه ده. داسې یو کیس سټډي یو کس ما سره رابطه وکړه چې هغه وایي چې زه یتیم یم، زه سبق وایم، زما کور او زه 3 کالونه 2 کالونه د کمپنۍ سره کار کوم. نو ما ته بیا خپل ایکسکیوز وکړو چې ضروري ما جنرالایز خبره کړل، تاسو مطمئن یې نو اټس اوکې هغه ستاسو پورې ده. نو دې خبرو باندې لکه لنډه خبره ده چې خبرې ډېرې
آنلاین هیڅ چاته فنډینګ مکوئ او که تاسې خامخا غواړئ نو په خپله باندې دا باقاعده یو ساينس دی ټریډینګ او ځان پوه کوي د هغې نه وروسته تاسو ته به ډېر هارډلی ضرورت راځي د بروکر یا میډل مین یا د ایجنټ ډېر هارډلی که تاسې کله ځان پوه کوئ شپږ اته میاشتې درې میاشتې ستاسې ذهني صلاحیت پورې ده که تاسې ټریډینګ هغه اور سړی کاروبار کولی هم نشي دغه باقاعده څنګه دا ورچوال کاروبار هم داسې دی لکه فزیکل کاروبار او د هغې دپاره هغسې کاروباري ذهن پکار دی نو که تاسې غواړئ ستاسو ذهن کاروباري نو اول په دغه معامله ځان پوه کوئ نو بیا تاسو ته یو درېمګړي ته د پیسو ورکولو یا د هغه میډل مین ګرځولو چې هغه ستانه اول کې لږه لږه منافع درکوي او د چارجز په نوم باندې د نصب پیس کټ کوي او بس تا یقیني کړي په آخره کې دې سم وډبوي لکه نن چې او دا خلک په زرونو په تعداد کې د چا 10,000 د چا 15,000 د چا 40,000 د چا 1,000 ډالر چې کوم دي دا نن چې کوم دي نو دا وفات شوي دي باقاعده لکه انتقال شوي دي یعنی په حق رسیدلی دي نو که تاسې غواړئ چې ځان ستاسې مال حال په حق ونه رسي او ستاسو د چم ګاونډه یاران دوستانو نو دا ویډیو ملګرو سره شریکه کړئ ستاسو د ټولو کور ودان